اوس د مخ ورځو کې کوم دی ما په جمعات کې دا خبر به په سرتوره باندې موز مکوي په سرتوره موز نه کیږي یقین عمر دا غینه زیات سرتوري چې کوم دی جمعات ته راغله دا غینه زیات شو مورته په سرتوره موز نه کیږي او کسو کوئی زما موز کیږي ماته دې معقوله وجه وخی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په شان شخصیت وای په سرتوره موز نه کیږي رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د حج د 3 ورځو نه علاوه په سرتوره باندې ژوندۍ نه تیر کړي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دا هغه یو طریقه زما استاد لپاره چې کوم دی د ژوندۍ اصول دا نبی مسلمان ته په سرتوره باندې ولې ژوندۍ تیرې په سرتوره باندې عبادت ولې کوي په سرتوره باندې منځ ولې کوي په سرتوره باندې الله ته ولې ودرېږي په سرتوره باندې الله ستاره خوشحاليږي نه خپکیږي درنه مام په سپری خو دا بڑا کوي بچي پته ورته ولې او بیا خپل ضمیر ملامت کړم چې نه دا ستا کار نه دی ستا کار دی دعوت ورکول ستا کار دی خودنه کول ستا کار دی الله طرف ترابلل ستا کار دی دینی الاسلام ترابلل ستا کار دی الله د قران تلاوت کول ستا کار دی رسول الله فرمان بیانول باقی دی پوه شو کار پوه شو بکایو کینه نو زبیام دغه تورسرو نوجوانانو ته مشرانو کشرانو ته دا خبره نن په دې خبره په ځای باندې واضح کوم چې په سرتوره باندې موز مکوي په سرتوره باندې موز مکوي په سرتوره باندې موز مکوي په سرتوره باندې موز نکېږي په سرتوره باندې موز نکېږي او که یو سړی وای کېږي معقوله وجه سره شته ما ته دې پیش کی سبا قبول کما او که معقوله وجه سره نشته د نفس سیدا د شیطان د طرفه چې کوم دی کنټرول دی نو بای دا کنټرول د ځان نه لري کوي دا سستی ختمه کوي د ځان نه دا سرتورتیا ختم کوي د ورځې که سرتور ګرځي که د شپې سرتور ګرځي لیکن د عبادت خلک شاده په پټ سر باندې کوي کنه